المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. 7 يذلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. محترم اوریدونکو، اوه کسان په دې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړي چې دا اوه کسان به د قیامت په ورځ باندې د عرش د سوري د لاندې او په دې ورځ باندې سوری به نه وي مګر دغه سوری به وي. نور حدیثو کې هم راغلي دي، لیکن دی یو حدیث کې دا اوه کسان ذکر شوي دي او که دی اوه کسانو ته موږ وګورو او موږ ته پیدې واخلو او موږ له پې الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي، نو موږ به هم د عرش د سوري د لاندې راشو. یو په هغه کې دی هغه حکمران چې د عدل او د انصاف خاوند دي. دویم، وشاب نشأ فی عبادت ربه، هغه ځوان چې خپل ځواني د الله رب العالمین په عبادت کې تیره کړي. ځوان دی، الله رب العالمین ورته ځواني ورکړي، قوت یې ورکړي او دا په دې ځوانۍ کې د الله رب العالمین تابعداري کوي، د الله عبادت کوي او په دې عبادت کې دا د خپل ژوند تیروي، نو دې ځوان ته الله رب العالمین د عرش سوری به ورکوي. دریم، ورجل قلبه معلق فی المساجد، هغه سړی چې د هغه زړه د جومات سره تعلق ساتي، د جوماتونو سره، د مساجدو سره خوند وله د عبادت چې کله ورکلی کېږي دته، نو هله دا د خوند حاصلی چې دا په دې مساجدو کې عبادت کوي، فرض منځونو ته حاضریږي او جومات کې ورله عبادت او ناسته خوند ورکوي، نو داسې سړی دا هم د عرش د سوري د لاندې به وي. څلورم، ورجلانې، هغه دوه سړي به د عرش د سوري د لاندې چې دا دواړه د یو بل سره مینه او محبت کوي د الله د رضا دپاره. د دې دواړو مینه او محبت خالص د الله د رضا دپاره، نو داسې سړی الله رب العالمین دې سړي ته د عرش سوری ورکوي. او دارنګې پنځم، ورجل دعته امرأة، هغه سړی چې یوه ښځه ورته دعوت ورکي او دا ښځه ذات منصب و جمال، د مرتبې خاوند دی او د ښایست خاوند دی، او دا دې سړي ته دعوت ورکي د بدکارۍ طرف ته، او دا سړی ورته په جواب کې وایي چې انی اخاف الله، یقینا زه ایریږم د الله نه. نو دا سړی چې د الله رب العالمین نه ایریږي او بیا په داسې موقع باندې چې دعوت هم د ښځې د طرف نه وي او ښځه هم داسې عامه ښځه نه وي بلکې د مرتبې خاوند دی او دارنګې د ښایست او د جمال خاوند دی، او دا سړی ته انکار وکړي او دا خبره وکړي چې زه د الله نه یریږم، د الله د یرې د وجې نه دا ځان منع کړي او انکار وکړي، نو دا سړی هم د قیامت په ورځ باندې د عرش د سوري د لاندې. او شپږم، هغه سړی به د عرش د سوري د لاندې کوم سړی چې صدقه وکړي او دا صدقه پټه ورکړي، مقصد یې صرف د الله رب العالمین رضا یي، بل مقصد یې نه ځان ښودل او ریاکاري، دا مقصد نه بلکې مقصد یې د الله رب العالمین رضا یي. نو دغه حدیث کې داسې الفاظ ورسره دي چې حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه، داسې دا صدقه ورکړي چې په دې ښی لاس یې ورکړي او دا ګچ لاس ته هم خبر نشي، یعنی بالکل پټ یې ورکړي او مقصد یې د الله رضا یي، نو داسې سړی هم د قیامت په ورځ باندې د عرش د سوري د لاندې. اوم، هغه سړی به د عرش د سوري د لاندې چې ځان له ځای کې ناست دی، ورجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه، یو سړی ځان له ځای کې ناست دی او الله رب العالمین یادوي او د سترګو نه اوښکې لاړې شي، د الله رب العالمین یاد کوي او دا سړی وجاړي او د سترګو نه اوښکې لاړې شي، نو داسې سړي ته الله رب العالمین د قیامت په ورځ باندې د عرش هغه سوری ورکوي.
محترم عزتمند کوشش کول پکار دی چې خپل ځوانیم د په عبادت کې تیر شي د یو بل سره مینه او محبت د الله رب العالمین د فار وکړي شي صدقین پټ ورکړي شي اخلاص پیدا کړي شي بزلونه کې د الله رب العالمین یاد وکړي شي او دارنګ د ګناهونو ځان من کړي شي نو قیامت پر ورځ باندې الله رب العالمین د خلکو ته بیا د عرش سورې ورکړي الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. دعاة للهدى دنيا ودينا على منهاج خير المرسلين وبالحسنى نشق سبيل رشد إلى جنات رب العالمين.